رسول الله صلی الله علیه وسلم سحر ٹیمو صحابہ تا ارشاد فرمایلو چه بیگا چا خوب لیدلے دے چه زاغی تا تعبیرو کم صحابہ ہوئے چه یا رسول اللہ بیگا مونگا سا خوب ندے وی غوکی دی بیگا ما یو خوب لیدلے دے ټول صحابه سرنگون شو اغوگی کی ویزه پروتیم او یو دو کس راله یو د یو لاس نونی وم او بل د بل لاس نونی وم او روانی چه روانی کما سگورم چی یو سڑے پروت دے او یو سڑے ورطا ولار دے د ولار پلاس کی یو غٹ کانے دے د دې پروت دے سر تیرا پریدی سر زرا زرا شي دے بیا کانے روچت کیا سر ورطا بیا جوڑ شوی وی ماوی چی دا سوک دے چی پدا سے قہر گرفتار دے وی ادواو کسو راتوی چی یا رسول اللہ فانطلق مخکزا وی چی مخکل آرم یو سڑے ناس تے یو ورطا ولار دے دا ولار پلاس کی دا اور پلاسون او دا اور انبوری دی دا دے ناس دے خلی تے ورچی دا خلی دا سی شلی او بیا ورزی او شلی او بیا ورزی یا بار الہ دا سوک دے وی جی نور مخکزا چه نور مخکل آرم سگورم چه یو تنور دے چه خزے او سڑی پکے گاڑ واٹ پراتے دی کلے لمبے پاس روڑی او کلے لان دیوڑی کلے پاس روڑی کلے لان دا سوک دی وی جی نور مخکزا چه نور مخکل آرم سگورم چی یو د وینې او د زوی تلاو دی او یو سړی پکې پروت دی غوپې وی هر طرف ته چې د وتو اراده وکي هغه طرف نه کاڼې راشي او دی په دا خوله ولګي او بیا پکې وروګرځي دا څوک دی وی جي نور مخکې ځه وی ما دواړه راونیوه چې تاسو څوک یې او دا سم ما ته وښود وی یو راته وی چه انا جبریل ز جبرائیل علیہ السلام وهذا میکائیل او دا حضرت میکائیل علیہ السلام دا سم چه در تو خود غوکی دا چه استی پی پوی یا رسول اللہ کم سڑے چه پروتو سر پکانی ماتے دو جوڑے دا اغا سڑے دے چه پا دنیا کی قرآن لستے و عمل بے پہ نکول قرآن بیوی تلاوتونه بیم کول ختمونه بیم کول خو چرته به چې په قرآن د عمل ځای راغی دی به بیا پکې نه دا سړی چې مړ شي په قبر کې به تر قیامته پورې د سر په دې عذاب گرفتار دا هغه سر دی چې چا قرآن ویلی عمل به عزیزان اللہ کون اڑکے سوچ دا آسان غوندے خبر دا پدے تاسو ټول پوئے کلو کے اسے گئی خار کے اسے گئی خپلو کم سلانجا رالا چلانجا دے رالا تا من ڈکڑو تانے تا راپورٹ دیو آبل سڑی من ڈکڑ تانے تا راپورٹ دیو قرآن مم ویلے دے شیخانم یہی منزگزارم یہی نیکانم یہی اجیانم دا قرآن پا موجودگئی کی چتا رپورٹ پتانا کی دا پیرنگی قانون تاوک نوم بمستا سر سر دا مرگ نرستو دا مامی لگی مونگا دا سکڑی چه وان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول خدای رسول تیر دا با ماڈو چرتا ویلی نہیں چه رازا چه پا شریعت فیصلہ ہو پا شریعت فیصلہ علا کے چه اڑان دی مولانا تپوس کری چه گٹم کا بیلم کوئی گٹی نو بیا خو شریعت کے او کوئی چه بایلم ما یو دا سی چلی او سڑی سرکڑ
15 جربو زمکو تنازع وه. راغې وی جی جج راته وایي چې په شریعت فیصله وکړه. څنګه چلو که مال ته ما ته بیان تیر کړ. چې بیان یې تیر کو د بهلله مال ولې اوس څه کوې؟ وی که ګټم خو شریعت ورسره کوم کې نه کو مال بالکل ګټې. ویل تا به خپل وکیل کم مال کمی کنه. بس زه وکیل کړم او شریعت چې جج ما ته راولېږلو ګړز مې ولا ورکو بهلو ده داسې ټوپونه خو یې ونه وال کنه. جج ته وی ما ته ده ویلي چې ته ګټې ما ځکه دا زمونږ ایمان او دا ګیره په ایمان درته یم چې د دې نامه نه ښکته پورې وه. دا زمونږ حال وایه دا قوم به د قیامت په ورځ خو څه کوي؟ قبر کې به سر سره دا معامله کی. قبر سردار کونینو فرمایل چې دا خوله په انبورونو شلیدا او جوړېدا تاسو و یا رسول الله دا هغه سړی دی چې په دې خوله به د په دنیا کې دوه جنګول. د خیر خبره د په دنیا کې چرې نه وه کړې سوا د شر او د فساد د خبره. کار شیطانت نو د خپلو خولو ته وګورئ چې زمونږ خولې د سهار نه تر ماښامه پورې څه کوي. زمونږ د خولو به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د مرګ نه وروسته په قبر کې دا حال. دا ښځې او سړي چې په تنور کې لمبو پاس وړه او راوړه و یا رسول الله دا هغه سړي دي چې خپلې ښځې وي او پردو ښځو پسې به ګرځېده او دا هغه ښځې دي چې خپل مړونه وو او پردو سړو پسې به ګرځېدي. نو دا ښځې او سړي چې مړه شي تر قیامته پورې به د هغوی قبر د اور تنور وي. اندازه وکئ د پاکستان ښځې مو ګورئ او سړي مو بیا پرده باغ وګورئ د شی باغ سړو پکې ټالونه اچولي او ښځې زنګۍ را زنګۍ. شرمېدل سړو پکې ټالونه اچولي. هر مازدیګر لاړ شئ لږه تماشه وکړه بار ورته دا لونډان ولاړي او دننه لونډې په ټالونو کې زانګي. ورشئ که د چا ښځې دي د چا لونه دي د معززینو. مونږ خو معزز ونه پېژنو مونږ خو معزز یو نه. او بیا ملا خو بالکل معزز نه دی. ملا د دیندارو په نظر کې سپک دی نو د بېدینو نه به څه ګیله کوي. دیندار دی ګیرو والاو نه تپوس وکړه چې ملا څنګه شی دی دا دومره دومره چې دا ځان پورې تړلي دي هلکه دا ملا منځګزار شپه ورځ ورپسې منځونه کوي هلکه دا ملا نو د ملا په حق کې دا د بار بدماشان لوفران لپنګان لچګان پلیت او مردار هغې نه تپوس وکړه چې دا د جومات استاد څنګه هغې بیا زما قربانه شم چې زه خو یې ډېر قدر به داسې وکړي. او شیخ سنت صاحب نه تپوس وکړه ملا کاله دې شه داسې خو واښه هم په دې ولو باندې ډېر ولاړي واښه. دې وجې نه کېږي بس کېږي بس چا په نظر کې چې د خدای د کور څوکیداران سپک وي هغه قوم به د خدای په نظر کې سپک وي او سپک به او سپک قوم د قوم به ښه ورځ نه ګوري چې د چا په نظر کې
د خدای د کور څوکیدار، د قرآن څوکیدار، د حدیث څوکیدار دا سپکوي. قوم د قوم به د خدای په نظر کې سپک. تاسو سپک نه یې. تاسو ته ځان څه ښکاري؟ ځان ته چې څه وی یو سپی دی ونیسي درې لتم درکړي او په تاڼه کې د حوالات کې واچي. بار ډبنګې پړانګ د ځان نه جوړ کړی او په تاڼه کې تا ځان کتلی چې ته د تاڼېدار په مخ کې ولاړ څنګه. هغه ورځ دې تاڼې ته لاړم، یو هلکه خیر شه په دې بالا ماڼۍ کې داسې ګرځي. چا مې ولیدو نو داسې ولاړ دی. هلکه څه چل دی شامانیه؟ دې خان راغوښتی. ای ته خدای تباه کړ. ته خو بار یو ولی دی یو دیوال وی، بل ولی دی بل دیوال وی. دا دلته څنګه ولاړې؟ تاسو خپل پړانګتوب کتلی دی بیا؟ ماله پړانګ ماله تورزن. دې وجې نه دې ګریوان کې وګورئ سپی چې ځان نه دې ښه نه ګڼلی او ته ښه شوې نو زما په دا ګیره د سپي په متیازو کله کوي. سپی په من سپی وګوري او ووایي چې خدایه دا په من سپی مانه ښه دی، ځکه ده سره به د خپل عمل حساب نه کېږي او ما سره به کېږي. چې سپی د ځان نه ښه نه وګڼلی والله که ته ښه شي نو زمونږ دا خولې زمونږ به دا انجام، زمونږ د ښځو زمونږ به دا انجام. دا د وینې او د زوی په تلاو کې دا څوک و؟ یا رسول الله دا سودخور ګاڼې خور په سود پیسې ورکوونکي. سودخور چې مړ شي د هغه قبر به د وینو او د زوو تلاو وي، تر قیامته به پکې غوپې وي. دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه نقل کړی په خپل کتاب. پیغمبر د شپې خوب کتلی، بیا یې سحر صحابه ورته ویلي دي. نو د پیغمبر دا بیان دا دلیل د دې خبرې دی چې دا خوب وحی او د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وشو، هغه سحر صحابه ورته بیان که. دا عین دین دی، زمونږ دا ایمان دی چې د مرګ نه رستو د دې عمل خلقو سره به په قبر کې دا معامله کوي.